دلته به ماله یو کړکۍ تعمیر کوئ او هغه کړکۍ به داسې وي چې هغه به نه بندوئ. زه چې کله د خپل محبوب د روزي دیدار له راځم د دې کړکۍ نه به ګورم. پلار ورسره واده کوي وی بچې وی زه به دا کړکۍ به همیشه کوله وي دا به نه بندېږي. نو د هغه پلار واده تر اوسه پورې قایمه د 1400 کاله وشو څه د پاسه نو هغه کړکۍ تر اوسه له هماغه شانتې کولو ده. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. الحمدلله مدینه منوره کې یو. الله دې ټولو مسلمانانو ته د دې زیارتونه بار بار نصیب کړي. پاکې ځمکې دي، پاکې خاورې دي، پاک خلک پکې پراته او جناب محمد رسول الله چې کم زمونږ دپاره قربانیانې ورکړې دي او دې پاکې ځمکې ته راغلی دی نو هغوی پکې پراته دي. دلته یو معلومات مې ذهن کې او سلام هم کولو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم روزه مبارکه باندې سلام وکړي په باب السلام باندې ننوځي چې مخکې لاړ شي څنګه سلام وکړي نو د سلام بالکل په شا باندې یو کړکۍ باندې نظر پرېوته. داسې یو کړکۍ چې 1400 کاله مخکې خپل پلار خپلې لور سره واده کړی تر اوسه پورې هغه قایمه ده. نو چې هم کته هغه کړکۍ هماغه شانتې کولو ده د حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنه چې کومه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیبي وه. امام سیوطي رحمه الله او حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تاریخ کې دا لیکي وی کله چې په 18مه هجره و فتوحات ډېر زیات شو، ټول طرف ته فتح وي او مسلمانان ډېر زیات به مدینې منورې ته راتلو نو دا مسجد پیله ډېر زیات وړوکی و. څه وخت کې تعمیر خو د ترکیانو کو د هغې تاریخ بس بل وخت کې بیان کو بیا چې اوس کومه توسیع د دې خوا طرف د عربو کړې ده نو هغه وخت کې مسجد نبوي ډېر زیات وړوکی و. عمر صاحب وی چې یاره دا نور خلک هم راځي نو چې کومې د حجرې مبارکې دي د ازواج مطهراتو نو دا به هم په دې کې راولو نو دا مخې طرف ته د حفصه رضی الله تعالی عنها حجره وه. عمر صاحب ورځي خپلې بچی ته وی وی بچی حفصه وی دا حجره خو ماله راکه په دې کې زه مسجد نبوي تعمیر توسیع راولم. نو هغې ورته ډېر زیات وجړل وی بابا جان وی دا خو هغه ځای چې کوم ځای کې به د الله رسول ما سره پاتې کېده زه څنګه تاسو له دا حجره درکم. هغې انکاري شوه وی زه خو چې دلته نه مخامخ وګورم یو دیوال پسې مې محبوب پروت دی زه خو د هغه دیدار کوم د هغه د روزي دیدار به دلته نه کوم او دلته خو ما سره هغه پاتې شوی دی انکاري شي. په بله ورځ باندې بیا وله راغه بیا انکاري شي 4-5 قسمه داسې انکارات ورته وکړه. بیا نور خلک لوی لوی صحابه کرام راغه هغې ته م انکارات وکړه. بیا داسې نورې بیبیانې راغې خو قسمه طریقو سره به انکارات کول. اخره کې ورته وایي منم خو په یو شرط به منم دلته به ماله یو کړکۍ تعمیر کوئ او هغه کړکۍ به داسې وي چې هغه به نه بندوئ. زه چې کله د خپل محبوب د روزي دیدار له راځم د دې کړکۍ نه به ګورم. پلار ورسره واده کوي وی بچې وی زه به دا کړکۍ به همیشه کوله وي دا به نه بندېږي. نو د هغه پلار واده تر اوسه پورې قایمه د 1400 کاله وشو څه د پاسه نو هغه کړکۍ تر اوسه له هماغه شانتې کولو ده. نو دا هغه واده وه او دا هغه کړکۍ چې کوم دې ته خوخی عمر هم ویلی کېږي یا خوخی حفظ هم ورته ویلی کېږي تر اوسه پورې هم هغه شانتې قایمه ده. او چې کله راشئ نو کوشش وکړئ د سلام نه پس ته چې کله شاته وګورئ نو دا کړکۍ به ورته ښکاره شي. اکثر خلکو ته به پته یا به څه ته پته نه وي نو یو بهترین معلومات دی دا زموږ ستاسو دپاره.